بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انزل سوا نوی نمبر حدیث شریف دے 1599 نمبر. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دا حدیث روایت تے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دے اللہ پاک راضی شي، اللہ پاک دې د خپل ځان نه راضي کی. زما ستا او د ټول امت د طرفه دې الله پاک بهترینې بدلې ورکړي. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، زمون خوږ پیغمبر ویلی دي صلی الله علیه وسلم، اذا کنتم ثلاثه، چې کله تاسو درې سړي یئ، درې کسان یې یو ځای کې، فلا یتناجا اثنان دون الاخر، نو دوه کسان دي خپلو کې پټې پټې خبرې نه کوي د هغه دریم نه علاوه. دوه تنان دي خپلو کې پټې پټې خبرې ګونګوسارې نه کوي د هغه دریم نه علاوه. حتی تختلطوا بالناس، تر دې چې تاسو نورو خلکو کې ګډ شئ، یو ځای شئ. من اجل ان ذلك يحزنه، او دې حدیث کې وجم بیان کړی دا چې د دوو کسانو خپلو کې ګونګوسارې پټې خبرې ولې منع دي؟ وی من اجل ان ذلك يحزنه، دا ځکه چې داسې کول دا دریم کس غمجن کوي، په غم یې اخته کوي، زړه کې غم پیدا کیږي. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه د امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمهم الله ذکر کړی دی. نور حضرات محدثین ذکر کړی دی، لکه امام احمد رحمه الله، امام ترمذی، امام ابن ماجه، امام دارمی، امام ابن ابی شیبه رحمهم الله. حدیث کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلو، پرون بل ورځم دا خبر روانه ده چې درې تنان یو ځای کې وي، نو دوه کسان به خپلو کې پټې خبرې نه کوي. نن په دې حدیث کې دا وجه ښودلی شوه چې دې سره دا دریم کس ته تکلیف کیږي یا په غم اخته کیږي. د دې حدیث په شرح کې علما فرمایي دوه کسان په داسې حال کې چې دریم ورسره یې هغه پرېږدي او دوی خپلو کې پټې پټې خبرې کوي، دا حرام دي. اگر که دی نیکه خبره کوي، دی به خبره نیکه کوي، خو هغه دریم ته څه پته لګي، د غیب علم خو الله سره دی، او دی خو پټې خبرې کوي، هغه نه یې پټوي. دا پټول هغه نه یو طرف ته شي دی ځان له پرېږدي، کوم په دقه ځای کې دا یو د دې بل غوږ ته خوله ورجوخته کي، یا دا بل دا غوږ ورجوخ کي، یا په بل زبان کې خبرې کوي چې هغه دریم په هغه زبان نه پوهېږي، لکه عربي شوه، انګریزي، فارسي شوه. داسې کول حرام دي، حرام. او د حرام کېدو وجه دا ده چې دا دریم په غم او په تکلیف کې اخته کیږي، دریم پریشانه کیږي چې دا خلک زما خلاف څه منصوبه جوړوي، که ما ته څه کوی کنسته دی، که څه قیصه ده. او مسلمانانو ته ایذا او تکلیف رسول دا حرام دي. بلکې مسلمان خو ډېره اوچته خبره ده، عام انسانیت نه دی، عام انسانیت که هغه کافري بیخي بې بدو، هغه ته زمونږ شریعت وی هغه له تکلیف ورکول دام حرام دي.
او که یو قدم ته مخکې لاړ شي که نه بل قدم مخکې والو په دې کې. حیوانات نه دي، حیوانات دا بې زبانه ډانګر چې ورته مونږ وایو، د دې کړول هم د دې پازابول هم زمونږ په شریعت کې حرام دي بیخي بې بدو. نو بیا انسان او انسان کې بیا مسلمان په غم اخته کول او هغه ته تکلیف رسول دا حرام دي. دا مونږ چې نن خفه یو ټول که نه پریشانه یو په غم کې اخته یو، بلکې اوس خو یو د غم یو سپیشل بیماری راوتې ده ورته ډپریشن وایي. ډپریشن او ټینشن او اعصابي بیماری ده، نفسیاتی بیماری ده. بیا د سړي آرام او خوب هم ګډوډ شي او تښتي. هغې دپاره بیا ګولیانې اچوي، ګولۍ او دارو دپاره استعمالوي. د هغې وجه ده چې مونږ خلک خفه کوو، خلکو له تکلیف ورکوو، بیخي بې بدو ازار الو ازار ګټلي یو. نو که دا قصه مونږه د ناپوهتیا د وجې کوله خو پیغمبر علیه السلام خو مونږه ښه برابر پوه کړو. او ګورئ آیت دی ښه سورت احزاب 58 نمبر آیت دی. الله پاک ویلی دی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، او کم خلق چې مسلمانانو سړو له تکلیف ورکوي او مسلمانانو زنانو له تکلیف ورکوي، کړی یې ازار تی اخلي بغیر مکتسبو، بیخي بې بدو بغیر د څه وجې نه، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، دوی په خپلو سرونو باندې بار کو لوی بهتان لوی تور او ښکارا ګناه بار که په خپلو سرونو باندې. خو دا ګناه خو به د محشر په ورځ باندې ښکاره کېږي، اوس خو اندازه نه کېږي. او اندازه اوس دغه ده چې مونږ مسلمانان سړي او ښځې تکلیف کې اچوو، د هغې نغده صله دغه دی مونږ ته میلاویږي که نه چې مونږ چېرته په 24 ګنټو کې یو ګنټه په سکون او په آرام تېره نه کړو. سړی چې بل کړی د بل زړه ازاروي، د زړه به خود په ازار وي په تکلیف وي. نو ما عرض کولو که دا مونږ یو بل کړو هغه مالت او بهر خو پرېږده یار دوست جماعت ملګري په کور کې د یو بل نه په عذاب یو. لیکنو که هغه یو وایي چې دا بل نوې خبه وه، دا بل وایي چې دا بل نوې خبه وه، نو بیا دا یو مسله جوړه شوه، ټول پریشان دي، ډپریشن کې دي او ټینشن کې دي. نو ما عرض کولو که دا کارونه مونږ د ناپوهتیا د وجې کوو که نه چې خبر نه وو. ګوره آیت او حدیث الله او رسول مونږ خبر کړي وو چې ګوره دومره قدرې به هم څوک چاله تکلیف نه ورکوي چې تاسو 2 کسان به په نیک نیتۍ باندې ښه خبره کوئ خو د دې درېیم نه پټه نه کوئ، دا دته تکلیف ورکوي. دومره تکلیف هم زمونږ او ستاسو شریعت نه برداشت کوي. نو لا ډېر تکلیف او د دې نه باندې تکلیفه به څومره ناروا وي. الله پاک دې مونږه د ازار نه بچ کي، یو بل ته د تکلیف ورکولو نه دې الله مونږ وساتي، او یو بل ته د خوشحالۍ او د آرام د رسول ذریعه دی الله پاک مونږ او تاسو جوړ کړي یا ارحم الراحمین.